ماضی څوارلس صیغې وي نو دغسې د فعل مضارع د هغې هم څوارلس صیغې دي. څنګه چې د فعل ماضي څوارلس صیغې وي نو دغسې د فعل مضارع هم څوارلس صیغې دي. او تاسو ته ما ویلي دي چې دا څوارلس په اصل کې اتلس دي، لیکن د متکلم چې کومې شپږې صیغې دي نو هغه په دوو صیغو کې راجمع کړي دي. په 14 نمبر صیغه کې 2 صیغې دي او په 14 نمبر کې 4 صیغې دي. موږ به مضارع به څنګه پیژنو؟ نو چې کومه یوه مضارع هم وي نو د هغې په شروع کې به د دې 4 حروفو نه یو حرف خامخا راغلی وي، یا به د هغې په ابتدا کې یا وي، یا به د هغې په ابتدا کې تا وي، یا به د هغې په شروع کې حمزه وي، او یا به د هغې په شروع کې نون وي. نو که دا 4 واړه حروف مونږ راجمع کړو نو د دې نه لفظ جوړیږي اتین. اتین، حمزه، تا یا نون. نو د مضارع کومه یوه مضارع چې وي نو هغه به د دې 4 حروفو نه خالی نه وي، یعنې د هغې په ابتدا کې به د دې 4 حروفو نه یو حرف خامخا راغلی وي. په هغې کې تفصیل دا دی چې یا دا صرف په 4 صيغو کې راځي. 3 د مذکر غایب، د مذکر غایب 3 صيغې دي او د 3 وڼو په شروع کې به یا وي، او یو د جمع مؤنث غایب په صيغه کې. نو دې 4 صيغو کې به یا راځي. د هغې مثال دا دی یضربو، یضربانی، یضربونه. دا 3 د مذکر غایب صیغه دي او که تاسو وګورئ نو د دې 3 وڼو په ابتدا کې لفظ یا راغلی. او بل یضربنا دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده او د دې په شروع کې یا راغله. او حمزه دا صرف په یو صیغه کې راځي، یعنی 14 نمبر کومه صیغه ده د واحد متکلم د هغې په شروع کې به د همیشه دپاره حمزه وي، لکه اضربو، اضربو، افتحو، اسمعو، اکلمو، اسمعو، انصرو. نو حمزه د یوې صیغې په اخر کې راځي. او نون دام د یوې صیغې په اخر کې راځي، یعنی کومه 14 نمبر صیغه ده اخرنۍ صیغه د هغې په شروع کې به د همیشه دپاره نون وي، یعنی نضربو، نسمعو، ننصرو، نفتحو، نصرفو. نو 4 صيغو په شروع کې یا، د 14 نمبر صيغې د یوې صيغې په شروع کې حمزه، او د یوې صيغې په آخر کې یعنې د 14 نمبر صيغې په شروع کې نون. نو 4 جمع 2 6 شوي، باقي 8 صيغې پاتې شوي. د دغې 8 وړو صيغو په شروع کې به تا راځي. او د هغې د یادولو اسانه طریقه دا ده چې د حاضر کومې 6 صيغې دي، تضربو، تضربانی، تضربونه، تضربینه، تضربانی، تضربنه، د دې په شروع کې به تای. او 2 پاتې شوي د مؤنث غایب، واحد مؤنث غایب او تثنیه مؤنث غایب، د دې په شروع کې به هم تا راځي، یعنی تضربو او تضربانی. نو پورا گردان د فعل مضارع معلوم، فعل مضارع معلوم مثبت پورا گردان د یضربون داره، یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو. دا خو د مضارع د گردان دا به مونږ څنګه پیژنو او د دې په ابتدا کې به کوم حروف راځي، دا د هغې تفصیلو. وس د دې مضارع کم اخرنی حرف دی دا به څنګه راځي؟ نو هغه هم علماء کرامو په 3 باندې تقسیم کړي ده. او هغه دا ده چې 5 صیغې داسې دي چې په اصل کې د هغې په آخر کې پیش وي. 5 صیغې داسې دي چې په اصل کې د هغې په آخر کې پیش وي. او هغه 5 صيغې کومې دي؟ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. 4 خو د واحد صيغې دي او یو پکې اخرنۍ تثنیه و جمع مذکر و مؤنث متکلم. یضربو واحد مذکر غائب، تضربو واحد مؤنث غائب،
تضربو واحد مذکر حاضر، او اضربو واحد مذکر و مؤنث متکلم، او نضربو تثنیه و جمع مذکر و مؤنث متکلم. تدې پنځو صيغو په اخر کې به پیش وي چې دا صيغې مونږ ته یاد وي، ځکه چې اخو مونږه بیا په دې باندې منې به کله زبر راځي او کله به په دې باندې جزم راځي، نو د دې پنځو صيغو حکم ځان لده او د نورې اووه صيغې دي د هغې حکم ځان لده او دوه صيغې دي د هغې حکم ځان لده. نو د دې پنځو صيغو په اخر کې به پیش راځي په عامو حالاتو کې، او دوه صيغې داسې دي چې هغه به همیشه د پاره په خپل حالت باندې وي، هغه د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صيغه ده. جمع مؤنث غایب صيغه ده یضربون ده یضربن یضربن، او د جمع مؤنث حاضر صيغه ده تضربون یضربن شو تضربن شو. دا به په هر حالت کې تدې په آخر کې به دغه نون دا به موجود وي، او څنګه چې دلته دا نون مفتوح دی نو په هر یو صورت کې که تدې صيغې نه باندې کم یو حرف داخل شي نو دغه نون دا به په خپل حالت باندې دا به بدلیږي را بدلیږي. نو 5 جمع 2 7 شوي، باقي پاتې شوي 2 صيغې. نو تدې په آخر کې چې کم نون دی دې ته نون اعرابي وایي، نون اعرابي. دغه نون دا به بدلیږي را بدلیږي، کله به پکې وي او کله به ترې غورځېږي. لیکن دا دوه صيغې چې د کومه مونږ جدا کړې د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر، دی نون ته نون د جمع مؤنث وایي، یعنی د جمع مؤنث والا نون، او دا نون دا مبني دی نو دا به نه غورځېږي. او دا اووه صيغې چې د کومې مونږ جدا کړې په دې کې څلور د تثنیې دي، یضربانې تضربانې تضربانې تضربانې، دا څلور صيغې د تثنیې دي، او دوه پکې د جمع مذکر دي، یو د غایب ده یو حاضر ده، یعنی یضربون تضربون، شپږ صيغې شوي، او یوه صيغه پکې د واحد مؤنث حاضر ده او هغه ده تضربین. دې اووه صيغو په آخر کې چې کوم نون دی دې ته به مونږ نون اعرابي وایو، او ته دې یادولم ضروری دي ځکه چې اخوا به دا لفظ بار بار راځي چې ته دې اووه صيغو نه نون اعرابي وغورځېدله، او په دې پنځو صيغو له مونږ زبر ورکو، او دا دوه صيغې په خپل حالات باندې. نو چې مونږ ته دا تقسیم یاد دی چې د پنځو صيغو په آخر کې پیش راځي، د اووه صيغو په آخر کې نون اعرابي راځي، او دوه صيغې هغه مبني دي، هغه به همیشه د پاره په خپل حال باندې. نو دا خو د مضارع ګردانو د ابتدا نه او د آخر نه.